ملکن ضلع کې هم د جشن ازادۍ لړ کې خوندورې دستورې شوي، ځوانانو جلوسونه ویستلي او هر تن د وطن سره خپله مینه په ډاګه کړې ده. تفصیل یې ګورو د عمران ضریاب په رپورټ کې. د خپل خوږ وطن پاکستان د ازادۍ ورځ ملکن ضلع کې ډېر په ښه ډول منځلې شوې ده. د ضلع په 3 تحصیلونو کې ریلیانې وتلي او ځای په ځای خوندورې دستورې شوي چې پکې ګډونوالو د خپل خوږ وطن سره بې کچه مینه په ډاګه کړې ده. د ملکن تحصیل درګاه په لویه جامعه سبحانیه رضویه کې هم په زړه پورې دستورات تابع شوي وه چې پکې ماشومانو ملي نغمې، نظمونه، تقریرونه او د سبق نه ډکې خاکې وړاندې کړې، کومې چې د 14 اګست ورځ نوره هم ښایسته کړه. دستورې ته علامه مفتی فضل جمیل رضوی، مفتی جنید قادری، مولانا رحمت الله قادری او مولانا عطا الله قادری ویناګانې وکړې. ویناوالو د قیامي پاکستان لپاره د شهیدانو او غازیانو قربانۍ په درنو ټکو وستایلې. هغوی په ملک دننه د قیامي امن لپاره د پاک فوج قربانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او د اعظم یې څرګند کړو کچري په وطن بد وخت رالو نو د پاک فوج سره به اوږه په اوږه په هر ډګر قربانۍ ورکولو ته تیار ولاړ یو. عمران ضریاب، خیبر نیوز، درگاه ملکن.